حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الرجل علی دین خلیلہ سڑے د خپل دوست په دین باندې فلینظر احدکم الی من یخالله هر سړی دې سوچ کی چې په دې دنیا کې زما دوستانه د چا سره ده زما ناسته پاسته د چا سره ده تعلق مې د چا سره ده نو که د چا سره دې دی د هغه چې کوم دین دی هغه به ستا وي بیا لکه د غل څوک ملګری جو لږ وخت بعد دی به تر کومې پورې ځان د غلا نه بچ کوي لږ وخت بعد به دم ډاکې شروع کړي که د یو نشهیي ملګری دی جو لږ وخت به صبر وکړي بله ورځ به دم بیا نشه شروع کړي که د یو منځګزار سړي ملګری دی نو تر کومې پورې به دی وایي چې زه به درته بار ولاړ یم ما ته ورشه مونځ وکړه بله ورځ به دم بیا مونځ شروع کړی نو دوست سړی د خپل دوست په مذهبي د خپل دوست په دین باندې نو فاولئک مع الذین انعم الله مولانا روم رحمت الله علیه یو لوی بزرگ تیر شوی هغه فرمایي وی اے زوانا نظر وکا سوچ او فکر وکا چرته د بد سړی یاری اختیار نکی د بد سړی دوستانه اختیار نکی تا توانی دور باش از یار بد اے مخاطبہ اے زوانا د بد دوستانه نزان لری وساتا یار بد بدتر بود از مار بد وی بد دوست دا د خطرناک مارنم زیاد خطرناک دی د خراب او د ډیر زهریله مارنا خراب دوست دا خراب سړی دی د مار نه څنګه دی خطرناک وی مار بد تنها ترا برجا زند دا خطرناک مار خوستا صرف جان واخلی چې چک د باندې ولګي ترک درګي نو مړ بشي ورسره خو ولیار بد برجا و بر ایما زند خدا بد دوست د دل جانم اخلی و ایمان دردم اخلی دے د دوالو قاتل دے دے گوری د ایمانم قاتل دے د بدن دیم قاتل دے نو هغه څوک چې د الله تعالی تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان بردار وي تابعدار وي دوی به د هغې خلقو سره ملګري وي بیا چې کوم پیغمبران دي صدیقین دي شهیدان دي صالحان دي وحسن اولئک رفیقا څه ډېر ښایسته ملګري دي دا چې د چا د پیغمبر سره یاری د صدیق سره یاری د شهید او د صالح سړي سره دوستانه وحسن اولئک رفیقا څه اعلی دوستانه ده څه اعلی ملګري دي دا ذلک الفضل من الله چاته خدای داسې ملګری نصیب کی دا د خدای فضل دی ذلک الفضل دا فضل دی من الله خاص د جانب د الله نا وکفا بالله علیما او کافی دے اللہ تعالی د جهت د علمنا خدای پاک ته په هر چیز علم دے سوک بیا صالح دے سوک صالح نه دے سوک هغه رښتونه دے سوک رښتونه نه دے نو حقیقی علم د یو الله سره دے